نننۍ خطبه کې به د جنازې په باره کې څه بعضې ضروري او بنیادي خبرې کوو. د جنازې د مونځ په باره کې جنازې د مونځ حکم څه دی او د جنازې مونځ به څنګه سړی کوي، په کومه طریقه باندې، او دې مړي ته پکې څومره فایده میلاویږي، او موږ چې کله جنازې له لاړ شو نو موږ ته پکې څومره ثواب میلاویږي. دا درې څلور ضروري بنیادی خبرې دي. انشاءالله نن به دا کوو. الله دې د ویلو له او بیا موږ ټولو له د عمل توفیق راکړي. او دا په دې وجه باندې ویم چې که ستاسو خیالي په دې 13 هفته کې پاکستان یو نامور عالم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وفات شو. د دارالعلوم کراچۍ شیخ الحدیث او د هغې محتممو. نو هغه چې کله وفات شو نو د هغه ورور مفتی تقی عثمانی صاحب د هغه جنازه پړاو کړله. نو هغه جنازه پړاو کړله او په هغې کې چونکې مایک خولې ته نږدې و نو هغه تلفظ خلکو واورېدو چې هغه پکې سورة الفاتحه وایي. زمونږ خو مولیان وزګار ډیر زیات دي، د کار خلک لږ دي او وزګار ډیر زیات دي. دا یو طوفان په دې پاکستان کې به د سوشل میډیا باندې برپا شو چې یاره دا څنګه حنفي عالم دی او ګوره د خو په فاتحه په جنازه کې ویل او فاتحه خو نشته دی په جنازه کې. نو ډیر خلک دا تپوسونه هم کوي. نو ما ورته ویل تاسو به زه نن خطبه په دې باندې وکړمه سړی پوه شي چې یاره دا فاتحه ویل جایز دی ناجایز دی، د ګناه کار دی د ثواب کار دی، جنازه به څنګه کوو. الله په سر باندې شاهد دی. دا بعضې مسلې د دې چړل مال مزم نه راکوي، خو زه یو خبره ډېره زیاته محسوسوم او عام خلک یې محسوسوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو د هغه د وفات 1400 کاله وشول، یعنی 1400 نو زیات. او د الله رسول چې کله وفات کېدو نو موږ ته یو کامل دین پرېښی دی. او ویل تاسو په دې باندې عمل کوئ، قرآن او سنت د رهنمایي دپاره دي، کوئ بیا عمل تاسو. خو بدقسمتۍ نه 1400 کاله وشول، خو د اوسه پورې موږ لا دا فیصله ونه کړله چې یاره دا مونځ به په کومه طریقه باندې کوو، دا مونځ شوی دی او که دا مونځ شوی دی. یعنې 1400 کالو کې عامو خلکو د لا پته نه ده لګېدلې چې کومه جنازه ټیک ده. نو دا مسلې به کله یادوو. دا خبره خو که ډېره زیاته سخته نه وي نو زه دا د جاهلانو کار دی چې یاره خلک په دې تردد کې وراچوي چې دا پلانی مونځ شوی دی او پلانی نه دی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ یو ځل خو نه دی کړی چې په دې کې څه اختلاف دی. نبی علیه صلات وسلام خو په زرګونو لکونه منځونه کړي دي، مختلف طریقو باندې منځونه کړي دي. په دې وجه باندې دین یادول ډېر زیات ضروري دي چې دا موږ یاد کړو. د جنازې په باره کې د ټول نه مخکې خدا خبره یادول غواړي چې جنازه فرض ده. جنازه کول فرض دي او دا د اسلام د شعائرنا یو شعیره ده، یو علامت دی چې کله زمونږ څوک وفات شي نو موږ په هغه باندې جنازه کوو. علماء کرام بیا وایي چې دا داسې فرض نه ده څنګه چې 5 وخته مونځ دی، بلکې فرض کفایي ده. دا فرض کفایي او فرض عین دا یو څو اصطلاحات دي. فرض عین هغه فرض ته ویل کېږي چې په هر چا باندې فرض وي، په یو وخت کې د چا نه ساقطېږي. یعنې که بیمار شولې نو ولاړه نشي کولی، په ناسته باندې وکړه. او دس نشه کولی تیمم ووهه، په ناسته نشه کولی سملو مونځ وکړه، په سملاستو نشي کولی بس په اشاره باندې مونځ کوه. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. جهاد په دوران کې هم نه ساقطېږي. صرف دا چې زنانه باندې الله تعالی څه خاص رحم کړی دی، په میاشت کې باغي او بیماری راځي نو په هغه بیماری کې ورته الله صرف دا مونځ معاف کړی دی، نور چاته مونځ نه دی معاف. دغسې روژه ده او دغه شانې زکات دی او دغه شانې حج دی، دا فرض عین دی. یعنی داسې نشي کېدلی چې د کلي مولوي صاحب دله جنازه وکړله او یا د والد محترم وکړله او یا ورور وکړله او ستا حق ادا شو. نه، فرض عین دی. دویم نمبر ته فرض کفایي وایي. فرض کفایي دا ده چې څه خلکو دا کار وکړو نو د نورو ذمواري فارغه شوه، ذمواري فارغه شوله. یعنې په دې اخوا محله کې څوک وفات شوی دی او دا یو سپ ورغی او هغې له جنازه وکړله نو دا بل سپ نه دی ګناهګار، بس هغه حق ادا شو. دې ته فرض کفایي ویلی کېږي. او دا د الله رحم دی چې دا فرض کفایي ده. ګنې بیا به دا جوابات د هر چا جنازو له ته خامخا تللی، دا خو ګرانه وه. هغه سر نه دا بل سر پورې به تا څنګه کولی دا جنازې.
او که پته مرګره کې بیا جنازه وي نو ته بوله خامہ خزان به رسولې ورلو دا خو ګران کارونه شریعت خو موږ باندې سخت نه دا چولې ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله په دین کې سختی نه ده خودلې بس داسې په توازن باندې الله رب العالمین د فرایض موږ باندې خودلې دي عاید کړی دي چې موږ داغه طاقت لرو اتقوا الله ما استطعتم الله یدمر د الله نه ویریږي څومره چې تاسو طاقت خدای د جنازې حکم دی د سی عبس کار نه دی چر ډېر خلک داسي چاغي جنازو شوق نه کوي بیا د دوی مې درې مې ته خوشاله یاغي لذي په هغه کې خامخ غړې تصویر مسیرو باسیو سلام ملام پکې وکیو چې روټي پکې وکینو هغه لتل زمون خوخي څه خلک تصویرانه شوق یعنی څه خلک د خوراکونو شوق یعنی اصل خبره ده عزتمندو په دې خبر ځان پوهه کې دا دوی مو درې مده سره چې بده کې هو څه بدعات هم راځي جنازه حق ده اصل کې د جنازې لتل غواړي او جنازې له چلاړل نو داغه پوت شده د وارث سره ملاقات هم لازم نه چې هغه په لار کې بخامه خولاړي او تا ته بخامه سلام کې خبره ده ځکه چې ته داغه سره ملاو شنو دغه به تسلی وشي چې مال مې ملګری راغلی او د څه بده خبره نه ده بعض علما په دې باندې مراد کی چاره ودرې د نبی پاکار او سلامونه مکولې و سلام نه کې سلام کو مسنون طریقه ده اول دا چې تکل چاله لال شي او سلام وسره وکي هغه تاوین او تسلی به وشي خو ضروری نه ده چې خامخا بکیږي چې په لار کې بولاړي سلامونه وکي او دعا وکي موږ د 400 کې جون والته دار رواج ډیر زیات دلته شروع شو ګر الله دې خیر کی دا جنازه په خپل دعا ده خو الته به داسې طریقه وا چې کله به سیب به ولاړو په لار کې نو څوک براغي دعا به وکړو دعا سو خبره به مکول دعا به داغه نه پس بیا جنازه وشوله داغه نه پس بچ بیا نو بیا به دعا وکړو دا مخکې کې څه ویلي یو ځل دعا ده په جنازه کې به د سلورم تکبیر کې سم ځان ستړیږي او دې دعاګانی وایا موږ ته دعاګانې نه دي معلوم دا یو دعا مې ادا کړې دا هم سماته ګډه وایو ډېرې دعاګانې نبی له صلوات والسلام کړې دي یادې کا او په دې جنازه کې خپ مینه محبت باندې وایا نبی له صلوات والسلام فرمایي کنه اذا صليتم على الجنازه چې کله په جنازه باندې موږ کوی فاخلصوا له الدعاء ډېر په اخلاص باندې دعاګانې وکړي ځکه چې دا د مړي اخره خدمت ده ورستو پتا را د خدمت من بد ناراضي نو جنازې له غواړي دویم او درېما او تاسو به د علاقه کې مګریدار یو شروع شو خیال ورته کوي درېما بالکل لازمی شو لوز ګوره زمانه ډېر ملګری خپکیږي ماته احساس یاره درېما ورزرانه رزق قصدن عمدن ناراضم دې درېمولا پر زمانه زکه مخه پکېږي زرته مسله بیانوم چې درېما لبخامخ کلیوال به ما زیګر بیر ترازی او پچم گاون کې به اعلان کې او خپلوان به مرزي الله کې دعا کیږي راځي چې زونه دا دعا په کې د کم زینه تراوستله دا خو مستقل عبادت ته جوړ کو کم شی چې د الله د رسول نو د صحابو نه ثابت او ته هغه لري رواج ورکې دغه ته بدعت ویلې کی او داسې بل برز را لیو په درې ورځې بالکل تعزیت موقع ده او کې ناستله دعا مو وکا تعزیت مو وکا جایز ده خدا سي اجتماعي طریقه جوړول چې مولوی سے برازي تقریر وکړي او عام خلک برا غونډيږي او بیا به مولوی سے دعا کوي هغه امين وي نو کدا سي اتفاقی جوړ شول نو دیسي بد پکې نشتا او دا سي دل رواج ورکول چې خامخه به خلک راځي نو دا دین نه دی رواج به د علاقه رواج به دین نه دی دین دا څه نه دی صحابه کرام خو ویل چې كنا نرل اجتماع وصنعه الطعام لاهل الميت من النياحه من به د مړي پکور کې راجمع کېدل او د مړي پکور کې د ډوړې مستقل تنظیم کول دا به من په نیاحت کې حساب او نیاحت حرام دی ناجایز دی دا ویر چې دا به موږ د ویر حصہ ګڼله چې کله په یو کور کې زمونږ په دې بعض علاقو کې دا مسلې شته چې کله د ډوډۍ ټیم شنو ټول کلیوال ډوډۍ لاغه جماعت هغه کور ته راځي او چې کوم ملمانه ناس نو پتا باندې حق د ملمانه ډوډۍ ورکړه دا پښتو دا غیرت دی اسلام دی ورکړه ډوډۍ ورلا او د ډوډۍ په ټیم کې به کلیوال هم راغونډيږي او دلته به ډوډۍ خوري نو دا سيزونه نشته دی ډوډۍ خوراک په غم کې نه دی دا په خوشحالي کې دی او چې خوشحالي ده به د ټول خلک راشي او یاد ده چې بس منګ باز دا غونې ګونې جوړول د نزان ساتل غواړي بهر تقدیر خبر د جنازې وا چې جنازه د مړي حق دی دا فرض دی او دا فرض کفایي دی چې څومره خلک لاړل د کلی نانو د نورو کلیوالو حق ادا شو البته که په دې محله کې مړ شوی دی او د دې جماعت او محله نه یو قسم ورنه راغی نو ټول ذمہوار پاتې شو لدی مړي حق ورته پاتې شوی دی او دا حق به هغه غواړي قیامت پر ورځ باندې کوته معاف کو معاف به کی او ګرته معاف نه کو سزا ورته ملاو شي خو حق یو خړو داغه څنګه حدیث کې راځي د یو کس مسلمان په بل باندې 15 حقوق دي په بل حدیث کې شپږ راغلي دي یو پاره کې د اتباع الجنازه دغه جنازې لتل عیادت المریض دغه بیمار تپوس کول دغه شان د سلام جواب ورکول د پرنجي جواب پر رحمک الله باندې ورکول د ټوله خبره دغه د ملمستیا دعوت قبل ولدا خبره د مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی دویمه خبره هغه ضروری ده
چې په دې جنازه کې د مړي ته څه میلاویږي او موږ ته پکې څه میلاویږي. دا خبره چې تاسو واورئ نو بیا به جنازو کې لږ دلچسپي ستاسو پیدا شي. دواړو ته ډېر لوی خیر دی. د مړي ته څه میلاویږي نو په دې په باره کې زه تاسو ته 3 حدیثونه وایم د هغې خلاصه. یو حدیث په صحیح مسلم کې راغلی دی چې کله په یو مسلمان باندې مسلمانان جنازه وکړي او دا جنازه په 3 صفو باندې مشتملي، دومره خلک چې 3 صفه دي جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 3 صفه خلک دی مړي د دعا په اخلاص باندې وغواړي وجبت له الجنه، د دې مړي د لپاره جنت واجب شي. دا د 3 صفو په دې وجه باندې علما کرام داسې کوي چې کله صفونه غټ غټي او 3 نه برابرېږي نو سمخ کې ورسته کې 3 صفه جوړ کې دا مستحب طریقه ده. خبره ده چې 3 صفونه جوړ شي ځکه سب خو چې ته جوړې خدا غته مرګري پورې مسل جوړيږي. خدا سي مناسب صفونه سړی داغې نه جوړ کی او 3 صفه ودرېږي نو دا چې دعاګانې ورله وغواړي نو الله رب العالمین بدل دا فائدہ ورکړي چې د جنت واجب شي. خو یو خبر یاد ساتئ د تبع الله خپل حقوق معاف کی، د بندگانو حقوق په جنازو نه معاف کی، خپل حق به معاف کی. پردی حق نه د خور حق دیواله دی، د ورور دیواله دی، د ماما دیواله دی، د ترور دیواله دی، نو هغه نه دا غي بسکه نو هغه به رتیا معاف کی چې بزید نه عالم او یو لورک دغه 2 طریقې دي. یا چې نه عالم درنه بس ته ورور نه اخلم درنه، ماما مې نه اخلم درنه. نو یو داغه په معافی باندې معافی شته. دویم دا چې ورکی هغه حقدار له خپل حق او نور دا پردي حقوق په جنازو باندې او په حجونو باندې او په جهادونو باندې په تبلیغونو باندې په منځونو نه معاف کیږي. داغه د پاره طریقه دا ده چې حقدار له خپل حق ورکول پکار دي او د انسانانو حقوق دا په جنازو باندې معاف شي. یو حدیث دا ده. دویم حدیث په دې باب کې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مسلمان په جنازه باندې سل مسلمانان موحدین معنی چې توحید عقیده بدعتي نه مشرک نه سچا عقیده مزیدار پاک عقیده وي او په دې موحد باندې جنازه وکي عالم موحد دی او د شاته مسلمانانم د شرکیات او نزان ساتلې او پاک عقیده او د اصل کسان په جنازه باندې ودرېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې سلو کسانو سفارش به الله ردی مړي پاکي قبول کړي. د سلو کسانو په دې وجبانه جنازه کې جسل کسان شریک شینو دا سړی خوش قسمت دی. یو دریم حدیث په دې باب کې دا دی. دریم حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلويخ کسان د چا په جنازه باندې ودرېږي، سلويخ کسان، نو الله رب العالمین د سلويخ تو کسانو سفارشو در دې مړي په حق قبول منظور کی. یو کې 3 سفر راغلي دي بلکې سلويخ کسان رالل بلکې سل رالل. په دې حدیثونو کې په ظاهر کې تضاد ښکار کیږي. خبره یو نه د 3 دي، کله سل وي کله سلويخ کله 3 سبا. نو اصل کې دا دین چې دی دا په تدریج باندې په مزه مزه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر راغلی. کله ته یو خبره شوې ده بیا ورته بل شوې ده بیا ورته بل شوې ده او داسې وختن په وختن باندې ورته یو خبره شوې ده. چا د پاره سل کسان فائدہ ورکړي، چاله وسلويخ ورکړي. یعنی یو سړی دی هغه ډیر ګناګار دی هغه د پاره سل پکار دی. یو سړی خپل عمل هم سره برابر دی هغه د پاره سلويخ کسان هم پوره دي. بعض علماء دا توجیه کوي چې داسې بیخي سوچکلک مسلمانان دي سوچ عقیده د سلويخ او کدا سي گزاره حال غونې نو کم از کم سل بیا پکار دي او چې دا غینم په صحت تکړه مسلمانان علماء د پسولانو 3 سپم پوره دی بیا په 3 سپ کې په یو سپ کې لس شل مراشي 15 مراشي نو مطلب چې دا تک کلک مسلمانانی 3 سپم ساده پاره پوره دي. نو دا ورل الله تعالی فائدہ ورکړي. او زمونږه د اصول فقه عالمانو لیکلي دي کنه چې دا جنازه په اصل کې تعظیم او اسلام المیت دی. څنګه تعظیم اسلام المیت؟ موږ چې کله مړ راوړو پکټ کې واغه ته امام مدريږي نو دي سینې ته مخامخ یودريږي ځکه دي سینې کې ایمان پروت دی زړه دی په زړه کې ایمان دی. نو دا خو په ظاهر کې چې ګوري د بت عبادت دی کنه ځکه د بت عبادت نه خو الله موږ منع کړی او رسول موږ منع کړی. رسول الله به دا سوال کو صلی الله علیه وسلم چې اللهم لا تجعل قبري صنما يعبد. اے الله زما د قبر نه داسې بت ما جوړوه چې خلک دا عبادت وکړي او مخامخ چې تا ته څوک پروت دی نو هغه ته مونځ نه کېږي جنازه دا او کار سړي. خو بیا هم منګه چې کله جنازه کوو نو موږ ته دا لاش مخامخ پروت دی او ډېډ باډي دی او لاش دی په هغې کې سا نشته خو بیا هم دا جایز دی. ولې دې ته وایي تعظیم اسلام المیت. دا د مړي د اسلام او د ایمان موږ احترام کوو او په دغه طریقه باندې کېږي چې دا مخامخ دی او په دې سینه کې زړه دی او په دې زړه کې ایمان دی. د دې ایمان او د اسلام او د عقیدې موږ احترام کوو تعظیم یې کوو نو مخامخ ورته ودرېږو. نو دا طریقه ده. په دې وجه باندې قبر ته به سړی نه ودرېږي. قبر دپاره یو ځای کې ولاړ وي هلته قبر دی هلته مونځ مه کوه. قبر ته مونځ نه کېږي سجده هم ورته حرامه ده مونځ هم ورته حرام دی. بلکې کوم جومات کې چې قبر دی په هغې کې مونځ هم نه کېږي. هغه جوماتونه ځان ساتئ ګورئ
رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره کړي وي هغه خلکو ته چې په جماعتونو کې قبرونه جوړوي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخیری خبرې دي. الله دې يهود او نصارا تباہ برباد کړي. د الله دې په لعنت وي د خپل پیغمبرانو د قبرونو جماعتونو جوړ کړي دي. تاسو ګورئ کنه دا غړ باباګان دې په دربارونو باندې بخبره بربا دغه جوړ شوی لوی دربارونه او جنمازونه پکې دي او پاغي کې دا پوړونه لګېدلې دي خلک پکې منځونه کوي. رسول الله ته خیری کړی دي. دا ګناګار خلک دي. دا يهود او نصاراو طریقې وي د پیغمبرانو قبرونه پاغي باندې داسې جوړ کړیو او پاغي کې د منځونه کول. قبر چې څومره ساده ابل ورځ کې تاسو خیالي په دې ذل ثوابي کې یو ویډیو په دې فیسبوک باندې وایرل شوی دا او د کلی خلک راوتل دي او په لاس کې وسره بیلچی دي او کودالې وسره دي او د قبرونو تنختې دي او قبرونو ورانه. نو بیا یو کس راغلی دغه باباجي نه تاسو کې دا څه کوي تاسو وای دا قبرونه زمونږ د خلکو د سنت طریقې خلاف جوړ کړی دي ورانه وي مونږه دا سي مسلمان الحمدلله شته دی هغه د ثوابي خلک دی. دغه کلی کې به حق پرست عالم براغلی مسله وته بیان کړل چې قبرونه مه پخوي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یجسس القبر. نبی علیہ السلام د دې نه منع کړی دا چې قبر به تاسو پخوي نه. نو کوم چې قبرونه پخ شوي دي ماربر په لګېدلې دي او سیمنټ په لګېدلې دي واپس کلیوال راوتلي وغه ټول قبرونه مات کړل او قبرونه ساده جوړ کړل. دغه طریقه د قبر ده ساده قبر به جوړي. دومره صرف دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په بقیع کې عثمان ابن مزعون رضی الله عنه خخ کو نو موږ ته شناخت وایو کنه اغلا یو لرګ د غیر اورو یو تخته هغه ولا په ولګولا ویل من هذا اعرف قبر اخي د دینه به خپل قبر پیژنه زما ورور قبر دی. یعنی دا سه نخ په قبر کې ټیک د چې پاغي باندې سبا ته پته چې زما د ورور قبر دی د پلار مې دا ټیک ده. اوس موږ د سکو چې موږ د زنانه او د نارینه په شناختو کې فرق کوو تاسو خیالي دا یو بالکل داسې ودرو او دا بل کې دا یو د سپلن ودرو په دې د زنانه او نارینه فرق کیږي. دا یو جایز کار دی ټیک ده چې پته لګی چې دا د خزي قبر دی سړی قبر دی. نور په دې باندې چونیمونه لګول او په دې باندې بیا ماربر لګول او بل داسې دونه الله دې د دې با څوک په خفه نشي. خدا دا شهیدان چې کله وشي نو دا شی د نیکانو خلکو نوران شو. شهید چې وشي ګلونو بیا چي زما په قبر او دا ناتونم د خلکو ویل دي په قبر باندې ګلونه خواره کی او جړ ګلونه په واچي او سره به په واچي او دا د مجاهدینو دا شی شروع غلط کار دی وکونو کنه یک سړی غلط کار کوي غلط ورته وایو. نو البته چې شهیدانو په قبرونو باندې خلکو ګلونه شروع کړل نو دمانو په قبرونو باندې خلکو بیا سره واچولې. لہذا دا خبره کار سو کې غلط کار کې په قبر باندې سرا چول دي او باغی ګلونه چول دي او باغی باندې صادره کورول دي. او ګزداسو خیالي زمون په دې وطن کې خدا پیر پرس خلک دومره زیات دي چې کله د الیکشن راشي کنه او دا غټان خلک خپل الیکشن شروع کوي وای په داتا سه باندې صادر خور کو د خپل الیکشن آغاز یې وکړو. خیال به مې ورته د پلاني مزار باندې واچو دا ټول بس الله دې مشرکانو نه موږ اخلاص کی. دا د شرکیات دا بس دا د ابتدا د مشرانو دا شی شروع دي نو که شرانم باغی کې اختری نو طریقم دقه دا چې قبر بسړې دا به نه پخې او دا رسوي خلکو صحیح کار کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی سیب ته پیر ویلو لال شاه دا بلچوالا او دا کم قبرونه چې دا لوړ دي دا وار کا دا بالکل دا دمر پکار دی هغه راضی چې دا د مې د ملا پشانې جوړ کا بس د مې ملا سمره نو مې وګوري مې غټي کور کوټي بس گزاره حال شانه چې دسي چې د زمکه نه د ښکار لکه دا په زمکه مې پر دمر قبر دی ماهی پوش مسنم قبر ورته ویلې کی دغه طریقه د قبر ده. نو جنازه ثواب دی مړی ته ډیر زیات دی. البته دا موږ چې ورلزو نو موږ تم ډیر ثواب په دې ملاویږي نو خو په مینه محبت ولت لغواړي. هغه دا چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې څوک ته چا جنازه لاله شي خالص جنازه لا بل څه غرض نه دی مسلمان دی په ما باندې حق دی او زه جنازه کوما چې زما په جنازه کې ورته خیر میلاوي شي. رسول الله مبارک فرمایي الله بوله یو قیرات اجر ورکی یو قیرات او کدا په دې کفن دفن کې په دې قبر کې شریک شو بلچا ملچا واړه ولا راواړه ولا الله بوله دو قیرات اجر ورکی. دا قیرات څومره دی؟ نو قیرات په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دومره د قیرات یو قیرات دومره دی لکه د احد د غر ته ګوره د احد د غر څومره زیات وزن دی. نو سړی چې په میاش کې یو جنازم کوي او دا په مینه باندې کوي په محبت او سنت طریقې مطابق دا ول پوره د زېما موږ ډېر خوش قسمت خلک یو. الله رب العالمین موږ ډېر موقع راکړي هم دا موقع پرې خودلې موږ دا موقع پرې خودلې دي یو قیرات اجر او د چا جنازې له جلال شي دو قیرات اجر. او تاسو کې خیالي دا غریبانان خلک دا پر خدمتونو کې ډېر زیات دي ځکه خو به دا جنت ته مخ کیږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا غریبانان خلق چې دي دا محتاج په دنیا کې دوی به الله رب العالمین د عام مالدار خلکو نه نیمه ورځ مخکې جنت ته بوزي. نو نیمه ورځ 1500 کاله دي. البته دا خبره چې دا مالدار خلکو خو صدقې ورکړي دي او ډېر د خلکو سره تعاونونه کړي دي، نو دی به څه کوي؟ نو رسول الله فرمایي د دې مطلب دا نه دی چې مالدار به الله تنګي، غیر انهم محبوسون عند ابواب الجنه، دا به د جنت په دروازو کې ولاړي. نو په دروازه کې به وي او دا مالدار خلک به استقبال د غریبانو کوي. په دې خپل غریبې باندې خوشاله دل پکار دي. دا دلته خو 50-50 کال ټیک د مالدارو خلکو ته موږ په دروازو کې ولاړیو، او که د قیامت ورځ نو بیا به دا مالدار خلک دا څوک چې اوچت خلک دی دا به د غریبانو ته ولاړي. بیا دا د الله عدل دی، الله چرته هم چا څه زیاتی نه کوي. بل خبره هغه ما ضروري خبره د غدار جنازه به سړی په کومه طریقه باندې کوي، او یا جنازه کې د فاتحه د ویلو څه صورت دی. مسله دا د زمون په دې علاقو کې او زمون په دې وطن کې فرقواریت دومره په عروج باندې دی، دومره په عروج د فرقواریت او مسلک او فرقه او پارټي او ډلبازي چې هیڅوک د بل چا منځ نه مني، د بل چا روزه نه مني، د بل چا جنازه نه مني، د بل چا عبادت نه مني، او چې هم چمن دګرې نیس زما پشان بل څوک نشتا، زما د استاد پشان هم څوک نه پويږي، او زما د بزرګ پشان د چا بزرګ هم نشتا، او زما د مسلک پشان د چا مسلک هم نشتا، او زما د قائد او د امیر پشان د چا قائد او امیر هم نشتا. دا اسی د تر بوډۍ ټال وي، د بوډۍ ټال پیژنې کنه، د بوډۍ ټال شتن خو خلک وته وي. دا اسی سراب دی، سراب دا اسی ځان له دوکه ورکول دي. زما استاد بس قائد او پارټي او مسلک او ډله او تنظیم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کتاب الحدود کې دا حدیث ته، یو زنانو د بنو مخزوم قبیله فاطمه نوم دی، فاطمه مخزومیه دا غینوم دی، غلا یې کړي وغلا. او بنو مخزوم په عربو کې ډېر پاک خلک او چت خلک. نو ملګری راغل ویل چې دې خزنه پوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په دې ځای کې کټ کوي، ځکه څوک چې غلا وکي او دا غلا دومره وی چې 10 درهم تراغي قیمت رسیږي، نو په دې مړون کې به تراخیل اسکټ کی چې بیا د باندې بونډې وګرځي. بیا نو دا خلک راجمع شول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له څوک سفارش وکړي کړه دې زنانه نه د الله اسکټ شي دا بنو مخزوم قبیله په شرمونو باندې وشرمېږي، رسوا بشي. خلک به چې دې خزه غلا کړي دا غلا غلط چې خو د خزه سره بل ډیر بیا بل شنفکاری غلا باندې سړیم خنخ کاری، خزه په ډیر غلطکاری. دا پلانې خزه غلا دا خلک ډیر سپکو ته ګوري، هغه جنې سو خپل بچل نه کې داغه مور غلا کوي، داغه خاندان کې غلاګانی. نو ملګرو ویل چې څوک به نبی علیہ السلام له ورزو چې دا معاف کې ورته ویل مې یجترئ علیه الا اسامه بن زید دا جرأت کولای شي بل څوک نشي کولای. اسامه بن زید څوک؟ دا د زید بن حارثه زویو، او زید بن حارثه د نبی علیہ السلام خپل بچی ویلو. نو دا اسامه یو قسم د نبی علیہ السلام نو سیو، او رسول الله د دومره ګرانو چې نبی علیہ السلام په اسمان روانو د ځان سبه په دې اوخ باندې په دې اسب ځان سم مخ کې نه ولوړې رمینه وسره وا پوګه کړه ویو. نو دا اسامه راغه او ول زدي خپل خاندان را لګلې ما او راته ویلو چې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا چې بل ستاوان ته والا الله سوله مکټ کوا زګړې رب د خبر د قوم به شرمېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غوسه شو او داسې غوسه شو دا رنگ سور شو او ورته ویل اتشفعون فی حد من حدود الله، تاسو ماته د الله په حد کې سفارش کوي. ویل دا له څوک فاطمه ده؟ دا خو د بنو مخزوم فاطمه ده. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، که زما خپل لور فاطمه غلا وکي زبم دا غي لاس کټ کما، تاسو ماته بلې فاطمه درخواست کوي. د فاطمه د پلار نه او د فاطمه د بابا نه د بل چا بابا خو نشي کېدلې. دا بده نسبون انتسابون نه کیږي، زما د پلاني سره تعلق دی، پلاني سره تعلق دی. د رسول الله طریقه راټینګول واړي. هو کدا په هر تنظیم کې بیا غټیک دی، هر تنظیم د رسول الله طریقه پکې دا نه فالو کول غواړي. د جنازې طریقه هم دا بخاری شریف کې دا حدیث ته، بخاری د قرآن او صحیح کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نجاشی بادشاہ کله مړ شو په افریقا کې، خدا د نبی علیہ السلام سره ډېر ملګرتیا او رسول الله سره ډېر مینه وا. جبرئیل راغی ویل یا رسول الله هغه ملګری دی وفات شوی دی نجاشی بادشاہ کا جنازه کې. نو رسول الله وته دا وی جبرئیل ته و چې زه به سم جنازه وکم، زه مدینه کې هغه په افریقا کې دی، وې زه بدل تنظیم وکما ویل کومه جنازه. نو هغه وزر جبرئیل وهلا او مخامخ دتا د حضرت نجاشی اسحمت النجاشی قبر او مخامخ کار شو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کوي نعن نجاشی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشی د بادشاہ د مرګ اعلان وکړ، راځي جنازه اعلان. نو جنازه اعلان جایز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته، صحابه کرام وی رسول الله مخ کې سب جوړ کو، په سبب نه خلفه من په شاته سپونه جوړ کړل، او غیبانه جنازه منګه د نجاشی بچا وکړه. نو پاک کې راځي چې کبر 4 تکبیرات، سلور تکبیرات به کې ویل. نو په جنازه کې سلور تکبیر دي.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. څلور تکبیر پکې فرض دي. اصل کې دا یو تکبیر د یو رکعت په ځای باندې قائم مقام نه، نو څلور تکبیر د سې لکه تا چې څلور رکعات مونږ کړی. لکه موږ د جمعې په ورځ باندې 2 رکعاته مونږ کو، خو 2 خطبې وایو. دا 2 خطبې دغه 2 رکعاتو په عوض کې دي کوم چې د ماسپښین مونږ دی. نو دقه سي دا څلور تکبیرات فرض دي. نو فرض ګوره تراله په جنازه کې ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او جنازه دی وشوه، فرض دی ادا شو. د کېدو مطلب دا چې فرض ادا شو. لکه په دې موږ کې خو فرایض مونږ شپږ ودی، خو اعمال خو به ډېر زیات کو. خو مسنون جنازه دا چې نبی علیہ السلام څنګه کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دسه په دې خبر ځان پوهه کې دسه جنازه د الله د رسول نه نه ثابت چې دسه وي چاول تکبیر کې بدسه و کې پدویم کې بدسه و کې پدریم کې بداسه و کې سلورم کې بداسه و کې دسه تصریح نه دراغلی. لکه زمون په منځونو کې خو تصریح راغل لکه نه هغه یو کس چې منځ نکو نشو کولای خلاد ابن رافع راغی ویل درې ځله منځ کو ویل بیا یو چې راغی رسول الله ته بل مونږ نه معلوم ویل اذا قمت للصلاه فكبر ثم اقرا ما معك من القران دسه وکا دسه وکا دسه وکا. نو په جنازه کې دسه طریقه مونږ ته نه د خودلې چاره څنګه یو. البته صحابه کرامو د رسول الله جنازې مونږ ته نقل کړې دي، تابعین او د صحابو جنازې نقل کړې دي، دا غي نه مونږ معلوم کړې دي چې څنګه جنازه وکاو. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه جنازه وزستا سو مخ کې بیان کوم چې څنګه ده د عبد الله ابن عباس او د ابو هريره سره دوه جنازې چې حضرت ابو هريره خپل شاګرد ابو سعید مقبوري رحمه الله تعالی ورته وی چې ابو هريره ته جنازه څنګه ابن چل الله وخایا، ځکه نبی علیہ السلام خود سے تعلیم نشته په دې باب کې، نو تراته چل الله وخایا چې دا جنازه موږ څنګه کوو. نو ابو هريره ورته وی چې زما د الله باندې قسم یې زبتا ته جنازه خیمه چې څنګه کومه. وې زما طریقه دا ده چې زه اول چې کله جنازې له زمانو دی کله چې د الله شوړي نو زه د دې سره لګزم په دې کې ډېر ثواب دی. زه د یو دا کار کومه، یعنی تکبر را پکې نشته دی چې کله د الله شر رواني زه ورسره لګ د سیاسو قدمه کېدم، دا ثواب کار دی. بیا چې کله جنازه کې ښودلی شي نو زه چې په هغه جنازه کوم نو زه څلور تکبیره وایم. نو په اول تکبیر کې څه کومه وایي په اول تکبیر کې حمد و ثنا وایم، دغه الفاظ دي. داسې نه و چې سبحان وایم که الحمد وایم، حمد و ثنا وایم، د الله تعالی تسبیح وایم، د الله تعریف کوم، د الله بڑائی بیانوم، حمد و ثنا. بیا د هغې نه پس داسې وکړم په دویم تکبیر کې پر رسول الله باندې درود وایم، بیا په دریم تکبیر کې د دې مړي دپاره دعا وکړم، او په څلورم تکبیر باندې سلام وګرځوم. دقه جنازه ده، همدقې ته جنازه ویلې کېږي. په بعضې روایتو کې راغلی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام 15 تکبیره کړي دي، نو 15 تکبیر هم جایز دي. نو 15 تکبیرو کې بیا په څلورم کې هم دعا وکړي او 15 کې هم دعا وکړي. خو عام طور باندې چونکه رسول الله د نجاشي باچا جنازه څلور تکبیره کړې وه، دا په بخاري کې راغلی دي، موږ څلور تکبیرات کوو. نو په اول رکعت کې څنګه امام الله اکبر دغه الله اکبر نه مونږ شروع کېږي. لہذا دا موږ په دې پرایمري سکولونو کې د ماشومان ته وایو چې هو د جنازې نیت یاد کا، نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات. نو دا پکې نشته. په دې خبره ځان پوهې کې نیت چې دی نیت د زړه عمل دی. نو د زړه عمل په ژبه کېږي نه کېږي. 3 قسمه اعمال دی یاد ساتئ. یو ته اعمال لسانیه و چې په ژبه باندې لکه دا تلاوت موږ کوو، دا ذکر کوو، دا اعمال او عبادات لسانیه دي، د ژبې دي. دویم نمبر ته ویل کېږي اعمال الجوارح و اعضاء چې موږ په لاسو باندې کوو، په خپو باندې کوو، دا زموږ د لاسو خپو اعمال دي. او دریم نمبر ته اعمال قلبیه و چې په زړه باندې کېږي. نو دا نیت د زړه شی دی. مو په مونځ کې وایي چې نیت مې کړی 2 رکعات او 4 رکعات، په مونځ کې هم دا نیت مه وایه، په جنازه کې مه وایه چې ته راللی وې زه جنازه کوم، دا نیت دی که نه؟ نیت دقه دی. نو کله امام لګیا هغه جنازه ختمه کړې او د نیت نه یې ویلی، نو نیت مې دقه نیت دی چې رالی، نیت دی وشو. نو په دویم تکبیر کې بیا څه وکړه؟ حمد و ثنا. حمد و ثنا څه ته وایي؟ سبحانک اللهم تم ثنا وایي او الحمد تم ثنا وایي. په دې وجه باندې یاد ساتئ. ګورئ دا کم مسله چې په دې میډیا روانه ده چې پلاني مفتی صاحب فاتحه ویلې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا یاد کړه حدیث، دا په بخاری کې هم دی او دا په سنن د نسائی شریف کې هم دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه عبدالله بن طلحه سے وایي چې ما دغه شاته جنازه وکړله. نو چې جنازه وکړله نو بخاری کې حدیث دی را فاتحه په تیزه باندې ویله. نو کله چې جنازه وشوله سلام یې وګرځو نو ویل موږ ورته ویل چې دا خو پکې فاتحه وویله، او هغه وویل چې انما جهرت بها لتعلم انها سنه. دا په تیزه مې ځکه ویله چې دام د تپدل کې دا فاتحه پکې ویلم سنت دي، دام جایز دي. ابن عباس ویلي دي کنه تر چا دلیل غواړي بل؟ نو که د بل چا دلیل په کار یاره څه نشته. او د صحابه کرامو ترجمان القرآن دی. عبدالله ابن عباس رسول الله د تر زوی دی، ترجمان القرآن دی، حبر الامت دی،
هغه وایي چې په دیو جما فاتحه ویلا چې تاسو ته پته ولګي چې دا سنت عمل دی، سنت دی کنه. نو سبحانك اللهم ویلې شي، الحمد ویلې شي. او په دا روایت چې په نسائی کې راغلی دی، په هغې کې دا راغلی دی چې کله فاتحه وویله نو بیا ورسره سورت هم ویلی دی. نو که امام دغه اوږد کو سبحان هم پکې ووایه، الحمد هم پکې ووایه، سورت هم پکې ووایه. چا ویلی دی؟ حدیث کې راغلی دی. حدیث کې راغلی که نه؟ موږ د قرآن او حدیث تابعدار یو. نو دا بېځایه اعتراضونه او پلاني پکې فاتحه ویلی ده او دا یې ویلي دي، دا موږ ځان نه په زور جاهلان جوړ کړي دي. دغه جنازې صحابه کرامو کړي دي که نه، فاتحه پکې ووایه. او دا بیله مسله ده چې داسې مونځ نه دی څنګه چې عام مونځ دی، رکوع پکې نشته، سجده پکې نشته. نو فاتحه هو دومره فرق دی چې احناف علما دا مسله یاده کوي. بعضې خلک وایي زمونږ په مذهب کې نشته، احناف په مذهب کې هم شته. احناف علما صرف دومره وایي چې فاتحه ویل په جنازه کې جایز دي، صرف دومره ده چې د قرت په نیت یې مه وایه، دا د دعا په نیت باندې وایه. نو فاتحه دعا هم ده، نو ویل خو رال که نه، که دعا ده او که قرت دی خو ویل یې رالل، لهذا فاتحه پکې ویل بالکل ثابت دي. او دا بېځایه چې په دې میډیا باندې په د سوشل میډیا د خلکو دا ذهن خراب شو، عوام خلک هم پکې لګیا دی او پلاني جنازه شوې ده او نه ده شوې. او دا د جهالت او د جاهلیت پیداوار دی، د نظام ساتل غواړي. خو ښکلي اوږدې اوږدې جنازې پکار دي. او بیا په درېیم تکبیر کې ښکلی درود وایه. دا کم درود چې په دې مونځ کې وایي دا درود پکې ویل غواړي، درود ابراهیمي درود. دا موږ چې مونځ کې وایو دا درود په جنازه کې وایي. اگر چې دا بلم جایز دی، درود هر یو جایز دی، او دا غوره درود د نبی علیه الصلاۃ والسلام. صحابي وایي د الله رسوله چې ته مړ شې موږ په تا باندې څنګه درود وایو؟ نو دی ورته وښودو، داسې وایه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. اخره پورې دې وایو. او چې بیا کله اخره تکبیر دی نو په دې کې دعاګانې ووایه، اوږدې اوږدې دعاګانې پکې ویل غواړي. یو دعا دا موږ چې وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا صغیرنا وکبیرنا ذکرنا وانسانا، دا دعا هم ثابت ده. خو دومره خبره په دې کې ده چې په دې کې زیاتې دعاګانې ژوندو ته دي، دې مړي ته پکې دعاګانې ډېرې کمې دي. په دې دعا کې دې مړي ته ډېرې کمې دعاګانې دي. صرف دومره ده چې حینا ومیتنا یو ځای پکې میت راغلی دی. په دې وجه باندې صرف په دې دعا جنازه کېږي، د دې نه علاوه نور ډېرې دعاګانې دي. ګورئ لکه نبی علیہ السلام کمې دعاګانې ویلي، دا دعا یې ویله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله تعالی رحم پې وکړه ویې بخه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناتي، الله کا نیکی نیکی نورم زیادې کا. وان كان غیر ذلك فتجاوز عن سیئاته، الله کا ګناهګاري ګناهونه ختم کا. څومره ښکلې دعا ده. اللهم باعد بین وبین خطاياك ما بعدت بین المشرق والمغرب، الله د ګناه نه داسې لرې بوزه لکه د مشرق او مغرب فاصله چې ده. دا دعا پکې ثابت ده. دا دعا پکې راغلی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم ابدله دارا خیر من داره واهلا خیر من اهله زوجا خیر من زوجه. الله تعالی دا داسې ځای دی چې د خپل کور نه ښکلی کور ورکا، د خپلې ښځې نه ښکلې ښځه ورکا، د خپل خاوند نه ښکلی خاوند ورکا، د خپل کور نه ښکلی کور وله ورکا. څومره مزداره دعا ده. موږ دا نه وایو اللهم اغسل عنه خطاياه بالماء والثلج والبرد، الله ګناهونه تی په واوره باندې، په ګلۍ باندې، په اوبو باندې ونځه. اللهم نقه من الذنوب، الله د ګناه نه پاک کا. څنګه؟ کما نقیت ثوب الابيض من الدنس، لکه څنګه چې پاکه کپړه د خیره نه پاکه کړې ده. نو موږ دا دعاګانې وایو. نم دی ویلي چېرته نو چې کله امام جنازه وکړي ټوخي پسې شروع کړي چې دا امام لګیا دی او دا ګروپ دی د دعاګانې کوي. دا مسنون جنازه ده. دا جنازې علماو له پکار دي ښکلې ښکلې جنازې وکړي. ټایم غالبا 2-3 منټه زیات ولګېده، خو دا مسله ضروري وه چې په ښکلې طریقه باندې په هغه چا جنازې وکړي چې هغه داسې ښکلې ښکلې جنازې کوي، مزیدارې دعاګانې درته پکې کوي. ځان خلاصول پکې نشته دی چې په 15 سکنډه کې او په 20 سکنډه کې بعضې علما بېانصافه بس هغه چې ته الله اکبر وې بل به یې ویلې، چې بل وې بل به یې ویلی، اړو نو پکې تسبیح وې، نو پکې چې ثنا وې، نو پکې فاتحه وې، نو پکې دعا وکړې. نو دا جنازه مسنون جنازه ده. او هغه یو صحابي وایي چې رسول الله دعا وکړله، عوف ابن مالک ته غالبا وایي نبی علیہ السلام زمونږ صحابي مړو جنازې چې وکړله په دې اخر تکبیر کې دعاګانې ویلې د ښکلي ښکلي. ویل ما ارمان وکړو حتی تمنیتو، وایي ما ارمان چې ارمان چې زه مړ وې او دا دعا پیغمبر ماته کړی. زمونږ استاد مولانا سلیم صاحب وفات شو په تیر کال، الله دې وبخي. هغه ویل کله چې مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب وفات شو د چترال، ویل مولانا مرحوم مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه جنازه کوله. نو ویل مولانا چې ګور رحمان صاحب د اخر تکبیر کې د دعاګانې ورته وکړلې. مولانا سلیم وایي ویل ما ویل چې ارمان چې زه مړ شم او د مولانا مرحوم په ما جنازه وکړي. ویل بدقسمتي ده چې مولانا رانه مخکې وفات شو، مولانا 2003 کې وفات شو. ویل مولانا زمانه مخکې وفات شو. ارمان ویل وکړو چې ارمان زه مړ شم او مولانا ګور رحمان په ما جنازه وکړي. نو داسې ښکلې ښکلې دعاګانې پکار دي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.